دویمه دا ده چې په دې ورځ باندې ټولو خلکو ته موافق کېږي سوا د څلورو کسونه. یو هغه دی چې هغه مدمن الخمر دی، هغه شرابي دی، هغه نشهیي دی، هغه ته معافي نه کېږي. دویم هغه چې عاق لوالدی، چې کوم د مور او پلار نافرمان دی، د مور او پلار نه ازاري دی، د مور نه ازاري دی، د پلار نه ازاري دی، دته الله په دې ورځ باندې چې په دې ورځ عامو خلکو ته معافي کېږي دغه انسان تبکې نه کېږي. او دریم هغه کس ته چې د هغه د چا سره ورانه ده، ورانه دی، نه ګړارې دی، دې انسان ته په دې ورځ باندې معافي نه کېږي. دې کې سبقت پکار دی، مخکېوالی پکار دی. جمعې په ورځ تاسو ته ما ویلي یو سړی د دې ته نه ګوري چې دا ما نه کشر دی، دی به ماله راځي ما نه معافي غواړي، زه مشر یم. بهتر خدا ده، پکار خدا ده چې دا کشر دی مشر له ورشي، خو مشر به دا سوچ نه کوي، مشر به د شفقت سوچ کوي. هغه به دا وایي دا زما کشر دی، ماله دا پکار دي چې زه په ده باندې شفقت وکړم، دا زما رشته دار دی، دا زما د مور او پلار بچی دی، دا زما ماما دی، دا زما تره دی. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي البادئ بالسلام بریء من الکبر، کم کس چې په بل باندې په سلام کې مخکې کېږي دا د کبر او د لویۍ نه پاک انسان دی، دا انسان الله ته خوښ دی. نو یو په دې ورځ باندې خپلې کینې او د زړه دا بوجونه دی دا لرې کوي، دا زړونه سپک کوي، بس ځان هم په زوره د زړه بیماري کتلې ده، والله په زور هم ځان له د زړه بیماري کتلې، هغه سره مې ورانه ده او ده سره مې ورانه ده، هغه سره مې دا چل دی او ده سره مې دا چل دی، او ټوله ورځ په دې باندې دا ژبه وخوځې، او چې کله وده کېږي ټوله شپه پې بیا سوچونه وکړي چې ته به کم نقصاني او کم باندې به دی ماته ګیرېږي یا بل چاته چې د نقصان کار وکړه. مؤمن هغه دی چې دی د بل د نفع سوچ کوي، مؤمن هغه دی چې دی بل ته ځان ور نږدې کړي، بل ته نه ځان لرې کوي، دی ته ځان ور نږدې کوي. صله رحمي نبي علیه السلام فرمایي دې ته نه وایي چې ته دا خبره وکړي چې که یاره دی را سره رشته پالي نو زه سره رشته پالم، او که دی را سره نه پالي، دی را سره قطع کوي رشته، نو زما سره د پخوا نه ماته ده رشته. دا نه، نبي علیه السلام فرمایي التواصل، تواصل دې ته وایي د رشته یو ځای کول. هغه دا ده چې یو سړی هغه تا نه تښتي او ته ورپسې ور روان یې، هغه تا نه ځان ساتي او ته ورته ځان ور نږدې کړي، هغه تا باندې ظلم کوي او ته هغه سره محبت کوي، هغه تا له هېڅ هم نه درکوي او تا هغه له ورکړه. دا نبي علیه السلام ابو ذر رضی الله عنه ته دا وصیتونه کړي وو، دا وصیتونه یې ورته کړي، دا د مؤمن شان. ځکه عزتمندو ورونو خپل زړونه دي دا سپکول پکار دي، بس دا اخیر یې ترېنه ختمول پکار دي.